اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جواد علم کرم دی، اسوات مانیا سره تعلق ساتم. ټولو ملګرو ته دعاګانې او سلامونه. الله پاک یو ټول خوشحاله او صحتمند لره. څنګه چې میجاړي کسانو ته پته ده، ټولو ملګرو ته پته ده چې ما په 23 مارچ 2020 باندې کوم کووډ 19 ټیسټ کړه او هغه پازیټیو راغلی. تاسو ته لږ د هغې بیکګراوند ویم او بیا به انشاءالله ستاسو سره د دې بیمارۍ ټیکل کولو په باره کې یو څو خبرې کوم، خپل ایکسپیرینس به درسره شیر کوم انشاءالله چې ټولو ته فایده وشي او د ټولو په کار باندې راشي. زه په 20 مارچ 2020 باندې د دوبۍ نه راغلی یم. د هغې نه مخکې زه د امریکې نه په 14 مارچ باندې راووتم، رالم دوبۍ ته. دوبۍ کې مې 4-5 ورځې تېرې کړې وې، بیا هغې نه پس رالم پاکستان ته. ما ته څه ساینز اینډ سیمټمز نه و، خو د هغې باوجود 2-3 ورځې زه چې کله په سوات کې وم نو ما ډېر زیات خیال ساتلی دی د هر څه په حوالې سره، د صفایۍ او د هایجین په حوالې سره خاص کر. نو شکر الحمدلله د الله په مدد سره او د هغې خیال ساتلو د وجې زما د فیملی ممبرز د ټولو ټیسټونه نیګیټیو راغلي دي. الحمدلله زموږ په کور کې چاته پرابلم نشته. په 23 مارچ باندې زه د سوات نه پېښور ته لاړم. پېښور کې رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې مې د کووډ 19 لپاره ټیسټ وکړو او د هغه ځای نه بیا رالم ایبټ ته. اوس فلحال ایبټ کې یم. په 24 مارچ باندې د رحمان د ټیسټ ریزلټ رالو، زما ټیسټ پازیټیو و. نو د هغې نه پس هغه په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا باندې لږ وایرل شوی و. نو ټول فیملی ممبرز ته او ټول کلیوالو ته او د سوات خلکو ته او خاص کر د ایبټ خلکو ته د سوشل میډیا نه پته لګېدلې وه. بیا ډېر شي خلکو کالونه راغلي دي، میسیجونه راغلي، خو زما سره پاکستاني نمبر نه و، نو زما د ډېرو خلکو سره رابطه نه ده شوې. نو د دې ویډیو په ذریعه باندې زه خلکو ته مخاطب یم. د ټولو ډېره مننه د چا سره چې مې کانټیکټ شوی دی او د چا سره مې کانټیکټ نه دی شوی. د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. الله تعالی دې تاسو ټول د دې وبا نه وساتي. خپل ډېر خیال ساتئ، د خپل پیرنټس خیال ساتئ، د خپل مشرانو کشرانو ډېر زیات خیال ساتئ او غیر ضروري ګرځئ را ګرځئ مه، بهر ته ډېر زیات مه وځئ او د صفایۍ چې څومره خیال کولی شئ نو د صفایۍ خیال ساتئ. زه به ستاسو سره د دې خپل ریکوري په باره کې یو څو خبرې شریکوم. ما خو لا فلحال ټیسټ نه دی کړی دوباره، خو انشاءالله په 2-3 ورځو کې به زه ټیسټ کوم. ستاسو سره به زه د خپل ریکوري په باره کې خبرې شریکوم. ستاسو سره به زه دا ایکسپیرینس شیر کوم چې تاسو دا بیماری به څنګه ټیکل کوئ، څنګه به خپل منټل سټرینث ساتئ، څنګه به خپل فزیکل سټرینث ساتئ، څنګه به خپل اکټیویټیز ساتئ او څنګه به خپل اکټیو لایف ساتئ. د هغې د وجې نه ستاسو امیونټي به بوسټېږي او تاسو ته به انشاءالله هېڅ مسله نه جوړېږي. نو دې باره کې به زه ستاسو سره ویډیو شیر کوم انشاءالله او په دې خپل پیج باندې به یې ورکوم. انشاءالله ستاسو دپاره به په هغې کې ډېر مفید معلومات وي. تاسو ټیون ان اوسئ او انشاءالله دې باره کې به ډېرې خبرې کوو. ستاسو سره به زه دا ټول ډیټیلز شیر کوم. فلحال الله تعالی دې تاسو ټول خوشحاله ساتي، ټول صحتمند الله تعالی تاسو ساتي، ستاسو فیملیز دې ټول صحتمند ساتي او ټول دې د دې وبا نه بچ کړي.